مور او پلار دي غریبانان دي 11 خویندې یو 11مه ده دا د مونږ رور شو د خیره سره خدای را باندې رحم وکړو د خیره شو مخکې خو پیغله وه چې د دې نوم نګت و خو الله پاک خپل داسې یو کرم په دی باندې کړی دی چې دا پیغله چې ده دا اوس ځوان دی مونږ ته پیغله نه شو ویلی بلکې دا ځوان دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو زه یم وحید الله خان قدرمنو کتونکو بیشک الله پاک په هر څه باندې قادر دی ګرانو ملګرو د الله پاک جوړه کړې دا دنیا دا د بېشمار معجزاتو نه ډکه پرته ده ګرانو ملګرو په مختلف اوقات کې مختلف وختونو کې مونږ داسې کهانیانې اورېدلې دي چې یاره یو زنانه هغه نارینه ته تبدیله شوې ده دا جنس بدل شوی دی بیا موږ داسې هم کتلی دي چې اکثر نارینه چې دي دا د زنانو جنس ته تبدیل شوي دي ګرانو ملګرو نن د خواځخیلې په سیول هسپتال کې زه ناست یم دلته کې یو همدغه شانتې یو عجیب او غریب واقعه چې دغه زموږ مخې ته راغلې ده د منګورې سره تعلق لرونکې یوه مخکې خو پیغله وه چې د دې نوم نګت و خو الله پاک خپل داسې یو کرم په دی باندې کړی دی چې دا پیغله چې ده دا اوس ځوان دی مونږ ته پیغله نه شو ویلی بلکې دا ځوان دی نن دلته کې د خواځخیلې په سیول هسپتال کې د ده یو اپریشن وشو دا نګت کومه چې یو ډېره زیاته پرهیزګاره ماشومه وه خپل سبق به وي د قرآن پاک ترجمه به وي د دوی د کلي مختلف خلک د محلې دلته کې راغلي دي نن د دوی دپاره د یو ډېرو خوشحالۍ خبره هم ده 7 کاله مخکې په دې ځوان کې لږه تبدیلي راښکاره کېدل شروع شوي نو نن ګرانو ملګرو په مکمل توګه باندې دا کومه پیغله چې وه دا یو ځوان شوی دی د ده نوم اوس درویش دی خلک دی درویش په نوم باندې پیژني تاسو په شارټس کې د دی تصویر چې دی هغه هم وکتو د دی خور هم زموږ سره ناسته ده دا ټول رودات څه دی کهاني د کم ځای نه را شروع شوه د دی نه به تپوس کوو د دی د خاندان نور خلک هم دلته کې زموږ سره موجود دي ګرانو ملګرو اوس المیه دا ده چې اپریشن د دی شو خو کوم فاینل یا آخري اپریشن چې دی دا به په پېښور کې کېږي د دغه اپریشن لاګت چې دی دا د 15 لکو نه والې 18 لکو روپو په مینځ کې دی دا یو غریبه کورنۍ ده خپله دیاړي مزدوري کوي د ورځې هغه ګذر بسر چې دی همدغه شانتې روان دی دی اوس دا غواړي چې حکومت دی د دی سره لاس خلاص وکړي دغه اپریشن دی دی له هېڅ نه ورکوي خو دغه اپریشن دی حکومتي نګرانۍ کې حکومتي سربراهۍ کې په پېښور کې وکړي زما تمام اعلی حکام نه دا اپیل دی چې الله پاک داسې یو کرم کړی دی یو قدرت یو معجزه یې ښولې ده ګرانو ملګرو د دې شاته به خامخا څه نه څه راځي دا به څه داسې د کرامت نه خالي خبره نه نو حکومت نه موږ دا اپیل کوو چې دغه اپریشن دی په پېښور کې وشي د دې خور زما سره ده د دې سره به زه یو څو خبرې اترې کوم خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خورې دا راته ووایي چې الله پاک یو ډېر غټ کرم کړی دی په تاسو باندې دا ماته پته ده چې دا تاسو 10 خویندې یئ دا ستاسو 11مه خور وه خو الله پاک دا ستاسو ورور کو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ستاسو د مبارک شي دا راته ووایي چې دا کیسه د کوم ځای نه را شروع شوه د شروع نه څنګه را شروع شوه د وانې به دړ راتلو د ده ویښته وتلل زما ورور ماته وي د هسپتال ته بوځه چې دلسي چل دی چې مالته کې بوتو نو د ده داسې مسله وه ډاکټر موږ ته ووي چې د ده داسې مسله ده بیا یې د ده د اپریشن موږ ته ووي خو لکه زموږ وس نه کېدو د ده اپریشن ته که د ده په اپریشن باندې پیسې لګېدې بیا دلته کې دغه وکړو یو اپریشن یې دلته وشو اوس یو چې دی د ده په پېښور کې دی نو هغې باندې لکه خرچه د 15 لاکو نه واخله 18 لاکو پورې لکه ده خرچه ده کم ځای ته تاسو دی بوتلې دی کم ډاکټر له مو بوتلې تر اوسه پورې نو دغسې هغه فرچیانو کې به لیکلي داسې ډاکټر نوم خو ماته نشتي پته سوات نه بار مو بوتلې دی او کراچۍ کې مې ډېر بوولی هلته کې جنا هسپتال ته تللي وو هلته شمشیر ډاکټر نومې دی هغې له بوولی دی هلته ډېر لکه ګرځولی خو هلته کې زموږ څه دغه پې نه کېدو وس یې نه رسېدو دا راته ووایي که نه چې لکه دا ستاسو مخکې خور وه نو لکه د الله پاک په خزانو کې خو د څه شي کمی نشته معجزات د الله پاک سره دای کمی نشته الله پاک د خور چې دا غرور کو که نه نو لکه څومره خوشحاله یې که نه یې خفه یې څه تاثرات دي ولې خوشحاله ولې نه یو موږ ښه ډېر خوشحاله یو الله پاک شکر ادا کوئ د الله لاک شکر دی ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو دا د دغه درویش خور وه کومه دواړه مخکې خویندې وي خو اوس یو ورور او خور دي ګرانو ملګرو د دغه درویش بله خور هم زما سره دلته کې ولاړه ده دی 10 خویندې دي آپس کې د ډاکټر د کاغذاتو مطابق دا کاغذات هم تاسو په سکرین باندې وینئ دا کوم درویش چې دی دا اوس مکمل یو میل دی یو زلمی دی دی خور سره زه خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورور جانه
وعلیکم السلام. خورې تم راته لږ غونډې کې داستان بیان کړه د دې چې دا کیسه څنګه را شروع شوه بیا مو څه وکړه؟ اوسره کې چې ونه لکه دی اول کراچۍ کې پاتې کېدو هغې کې جنا اسپتال نه شروع شي وه شمشیر ډاکټره پورې صحیح شوه هغو بیا اخره کې لکه راکو نو وي چې لکه په دې به اپریشن کېږي اپریشن ټیم یې راکو هغې تقریبا چې شپږ اووه کاله کېده نو هغې ټیم چې راکو نو په هغې کې بیا موږ کال وس نور واړو د دې وجې نه چې د پیسو د لاسه مور و پلار دې غریبانان دي 11 خویندې یو 11مه ده دا د مونږ رور شو د خیره سره خدای را باندې رحم وکړو د خیره شکر الحمدلله یوړې بیا را باندې هغې نه بس بیا مې رالم دلته مې سوات ته راوغوښتو سوات نه چې مې راوغوښتو نو په سوات کې د مونږ یو کس دی سربالا دی ملکن ډیویژن هغه ورسره دا دغه وکړو را سره دې ډاکټر دی سرجن نه راولېږلو صحیح ده پېښور ته لاړو راته چې 15 د 20 نه والا د 15 लाख روپو پر بدی باندې خرچه راځي ما یې ډاکټر صاحب ته ما طاقت نه کېږي چټونه نه جمع کړو خو ماته واپس بیا راوړه زه لکه الله پاک هغه کیسه دې ځای پورې راوسته که نه اوس صرف د یو اپریشن خبره ده نو دغه د اپریشن دپاره د حکومت نه ته څه مطالبه کوي؟ دا ورته مطابقه کومه چې د مونږ سره د لاس اخلاص وکړي او لکه د مونږ سره د اپریشن د پېښور د اپریشن چې دی چې دا د مونږ سره لکه وکړي چې لکه دا لاس اخلاص را سره داخله وکړي چې د چا هر څه نه وس کېږي که حکومت وس کېږي که د عوامو وس کېږي که او د هر چا وس چار کېږي صحیح ده د مونږ سره د لاس اخلاص وکړي چې د چا نه څومره هم کېږي چې اپریشن کې خپل وسه پورې مطابق او چې مونږ پې اپریشن وشي صحیح ده زه دا غواړم ستاسو نه بس دا راته ووایه تلو تلو کې څومره خوشحاله یې که خفه یې؟ ډېره خوشحاله زه خو ډېر خوشحاله یم نن د خوشحالۍ نه مې ډوډۍ هم خواته نه کېده الله پاک درله په ځوانۍ کې رور ځوانۍ کې رور راکړو د خیره سره ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو دا وه د درویش بله خور خپل تاثرات یې زموږ سره را شریک کړو. ګرانو ملګرو محلېدار او ګڼ چار چاپېره څومره خلک چې هم راغلي دي ټول ډېر زیات خوشحال دي د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوي چې یاره دغه ځوانه ماشومه چې کوم و هغه اوس سړی دی خو بس دغه یو کار پاتې دی چې د دوی علاج کول دی. حکومت ته زموږ دا اپیل دی چې حکومتي سربراهۍ کې د دوی دا اپریشن چې دی دا وشي او دوی د خپل عوام نه خپل مسلمانانو نه هم دا اپیل وکړو که چا نه څومره هم تعاون کېږي د دوی سره دې وکړي. په سکرین باندې موجود د دوی ټلیفون نمبر هم په دې باندې موږ ورکوو که څوک هم د دوی سره رابطه کول غواړي نو په دې باندې ورسره رابطه کولی شي د خپل وس مطابق دغه امداد د دوی سره کولی شي. ګرانو ملګرو د الله پاک په خزانو کې د هېڅ شي کمی نشته که داسې یو موجزه راغلی ده نو د دې شاته به څه ناڅه خبره خامخی د دې مخکې څه ریپوټیشن راځي بیا وخت سره موږ تاسو خبرو هم د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي د دې امید سره چې چېرته مې الله تعالی مو ښاد او آباد ساته کم از کم د دې ماشوم دپاره ټول دعا کوئ چې الله پاک یې روغ جوړ کړي. ډېره زیاته مننه.